السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو. څنګه چې تاسو معلومه ده چې زما کوشش دا دی چې زه پښتانه لالونه پښتنې هیرې ولټوم او هغه تاسو ته د خپلو پښتنو ورونو ته چې کوم دی نو دغه تاریخ وښیم. نن زه راغلی یم زیدې ته او زیدې ته ډېرې ورځې وشي چې ما او ډاکټر شیرین صاحب دا پروګرام جوړ کړی و چې زه به او په سخي ارسلا خان صاحب به پروګرام کوو. چونکې سخي ارسلا خان صاحب د سخاوت په حواله خو ټول پښتانه پیژني، که هغه د لر دي او که د بر دي. ولې نور موږ ټولو ته دا پته نشته چې سخي ارسلا خان یو مجاهد مو او د سخي ارسلا خان د ژوند چې نور کوم اړخونه دي نو دې سلسله کې موږ راغلي زیدې ته او بیا موږ سره چې کوم دی نو داسې خلک ملو شو. اسم ثوابات او صفته د چې پښتني اقدار دا په هر ځای کې ویم په ډانګ پیللي چې پښتانه په هر ځای کې ډېر دي، ولې پښتني اقدار چې دي نو دا صرف په یوسفزو کې او په ثوابیا کې پاتې دي. نو دې وخت کې ما سره د زیدې انسایکلوپیډیا به ورته وایي، یو ګرځنده اکیډمي ده چې د دې پروګرامونه به تاسو د حمزوي چینل باندې هم کتلی چې دې هم ډېر کوشش کوي، ډېر ښه پروګرامونه ورکوي. خو دې سره د ارسلا خان بابا باره کې ډیر زیات معلومات دي، نو غواړم چې دا معلومات موږ سره شریک کړي. د دې نامه ده ایاز صاحب او زموږ د پروګرام تیر رواجونو اوریدونکی دی، زموږ ډیر زوړ ملګری دی. ایاز صاحب ډیره مننه چې تاسو په دې دومره مصروفیاتو کې په دې سره غرمه کې موږ له وخت راکړو. موږ خو ټیک ته پېښور نه راغلي وو. لږ د ارسلا خان بابا تعارف وکړئ چې سخي ارسلا خان څوک و، تعلق یې د کومې کورنۍ سره و، د زیدې کلي خو دا مخامخ دا کلاش ښکاري نو په دې کې د هغه بچي اوسېږي یا نوسي اوسېږي. نو د سخي ارسلا خان باره کې لږ راته ووایي چې دا څوک و. صحیح دی. دا ارسلا خان بابا د سر نه شجره وامه چې دې کلي کې لکه د هغې سیاسیت و لکه څنګه را روانو مونږه دا ټول زیدا دا وغیره وغیره کلي دي، پنډپیر کاډی، شاه منصور او دا بالو اریان هنډ او نبیبې کې یو وړوکی لاور دا باخیل دي جي. په دغه باخیلو کې چې کوم دی نو دا د بالرخیل نسل کې دی راځي او د بره نه دا شجره لږه وامه چې وضاحت سره د مندړ په یوسفزو کې او د سدو په ضلع کې راغلی دی. د سدو ضیه چې کوم دی جلو او د جلو ضیه چې کومونو دا اباو دا باخیل مونږ ته وایي. بیا د ابا دوه زامونو، یو ته به نصرت وي بل ته به دولت وي. نو د نصرت په نسل کې راغلی دی صاحب. د نصرت درې زامونو چې یو ته به روسي وي روسي خان، یو ته به وي سیپو خان، بل ته به وي دراپتی. خو د روسي خان په نسل کې راغلی دی او د روسي ګڼ زامونو خو د کشر زوی نوم یې بلړ خان و. نو د بلړ خان درې زامونو خو چې د کوم نیکه دی د هغه نوم علم د هغه نوم دی کشر دی درګایي نوم یې دی. بیا د هغه د مشري زوی نوم علم چې د هغه نوم دی سکندر. بیا د هغه د مشري زوی نوم اخلم چې د هغه نوم دی احمد خان بیا ورته. بیا د هغه بل مشري زیو شاه ولی خان. بیا د هغه مشري زیو هغه ته به وي رانا خان. بیا د رانا خان مشري زیه چې د هغه نوم ضابطه خان او د ضابطه خان دوه زامونو خو د مشري نوم زوی نوم یې علمه چې د هغه نوم لیتاب خان. د لیتاب خان هم ګڼ زامونو خو د هغه یو مشري زیه او د هغه نوم اشرف خان. اشرف خان چې دا د سید احمد بریلي صاحب سره کلک مرید و د هغه او د هغه ملاتړ. کیسه پې نوره نه کوم خو د ارسلا خان بابا له راځم. د هغه اشرف خان درې زامونو، یو فتح خان، یو مقرب خان، یو ارسلا خان. خو ارسلا خان نوم اخلم. بیا د ارسلا خان بابا ګڼ زامونو د هغه دوه درې ښځې دلته وي، بیا یې بر هم کړی خو لکه د دې ځای غوام زوجاول ښځې چې که د هغې زیه کوم د هغه بارام خان نوم. بیا د بارام خان هم ګڼ زامونو خو د هغه د مشري زوی نوم اخلم، د هغه نوم ابراهیم خان.
او د بیا د ابراهیم خان زامن ګڼو خو د هغه د یو مشري زوی نوم علم د هغه نوم غفور خان او د غفور خان هم ګڼ زامنو خو د هغه د مشري زوی نوم علم د هغه نوم عبدالحمید خان او د هغه بیا زامن ګڼو 2-3 ښځې کړې وې عبدالحمید خان زما هم یاد دی وړوکی مشر خان به ورته وي د هغه ګڼ زامنو خو د مشري زوی نوم یې علم جمیل خان کاکا او ما لیدلی و هغه هم ډېر داسې فقیر غوندې سړی و بیا د هغه زامن 2-3 دي خو د هغه مشري زوی نوم علم قدوس خان د تاسو سره چې خبرې وکړې دا شجره مې ته در دې راورسوله اوس د ارسلا خان باندې خبره کوم ارسلا خان چې کله اشرف خان دی جنګزیده وګټه نو دی د شاه منصور په دې میره کې اسونه زغلول جنګزیده چا سره شوی دا سکانو دور کې شو دي نو دی چې کله وګټه نو دی بیا اسونه زغلول او دغلته کې د شاه منصور په علاقې اسونه زغلول د خوشحالۍ نه دا میره ده زمونږ نو هغې کې د غرابین یو ټوپک و په هغه زمانه کې غرابین به ورته وي یو مجاهد چې خلاص کړ د اشرف خان اس ودنګل چې وی دنګل دی تر وګورځي د سټې مات شو او هغه ځای کې بیا بریلي صاحب ورته وي چې دی دلته کې بس د شاه منصور دی د مقبره کې خښ کوي دلته نه وړی ما بس سای ورکه هلته کې بیا مشري ارسلا خان بابا ته میلاو شوه او د هغه زمانه وه چې دا زما په خیال سن خو راته معلوم نه دی خو 1824 راته ښکارېږي داسې و نو خاني دته میلاو شوه نو دلته کې د ده ډېر زبردست نوم جوړ کړ په دې علاقه باندې چې د ده نوم در هزارې او در چچه پورې د ده د هغه سردارۍ منګول خوره وه ځکه چې نورالدین اخون دلته راغې دی د دغه دور نه لږ وروستو راغې نورالدین اخون دا د چاربیت استاد فاضل سړی و د ارسلا خان بابا څخه به راته نو دا چاربیت یې دلته لیکلي وه په دې زیده کې چې د زاغ دواړه سانګونه یې د مخ نقل چاپیره او جمال په شش نو دا سر ورته ارسلا خان بابا یې ښی دی خپل هم شاعر نو دا سر یې ورته کېښود نو د ته وی ورپسې دا نیمبیتی شعر دی ته په دې پوهېږي او شاعران پې پوهېږي نیمبیتی دی د چاربیتې 2 حصې ورته نه وه ویلې وی د زاغ دواړه سانګونه یې د مخ نه چاپیره او جمال په شش کې ګوري نو نورالدین شاګردانو ته راسې مخ راواړو نغارې له یو درز ورکوي نو یې تابیا په نرمو شونډو دنداسه مخلې ډېره او لیلا د خیاله خورې نو دا چاربیت هم ما ته خو یاده ده خو لکه دا اوس د دې موقع نه ده نو دې کې اخیري کې وایي چې اسونه خموران ورکوي ارسلا خان زیده مشکې انبر شه اخیری کې وایي سخینه روپۍ اخلم کمې نه اخلم د سیره زم شپې نه کوم نورې تابیا په سرو لبانو دنداسه مخلې ډېره مشهوره چاربیته را دا دلته نورالدین لیکلې وه نه جي ویلي به بالله خلکو ویلې را ما څخه لیکلي هم پراته را بالله خلکو پې لیکل کړي دي په دې چاربیته چې ښکلې چاربیته را د هغه زمانې ارسلا خان بابا سره به ډېر شاعران راتله زمونږ د دې زیدي یو شاعرو دوستم نوم یو دوستم چې دوستم به هم هغه سره ناست و ډېر خدایي سړی و رباب پې غږو او ده سره به ناست و او محفلې به ورسره کولې هغه چاربیت یو دغه به ورته وي خو کله چې ارسلا خان بابا د بدی عباسین پورې کېده دغه ځای دی یو بل کلی هارون کلي ته پورې کېده په دې سیند باندې نو هغه نوکر ته وی دغه راواله وي دا زما د خورجین دغه چې کوم وی راواله چې یو 100 روپۍ ته وتلو چې د عباسین ته وغورځو وی دی به زړه کې څه وایي چې په ده څوک تېرېږي سخي ارسلا خان نو 100 روپۍ د عباسین ته مو غورځولې هغه به چاله 100 روپو نه کمه روپۍ نه ورکوله په تله تللې به 100 ورکولې نو سخي ارسلا خان به ورته په دې جي بل د هغه نسل چې کوم دی دا ټول موږ چې ولاړ یم دا دلته کې د هغه نسل پاتې کېږي او بیا سوات ته تللی خو دا د 1847 نه لږ مخکې تللی کله چې پیرنګي دلته راتګ وکړو نو بیا هغه ووی چې زه یاره دې شین سترګو سره او دې خلکو سره سترګې نه لګوم نو لړ هغه بیسک ته لړ ګدون ته لړ نو په ګدون کې چې کم دی نو هلته کې سرازې تېرې کړې خو د هلته نه لړ بیا هغه سوات غالیګي ته نو وایي چې هلته کې یو واده نیم کړی اوس نسل یې هلته هم پاتې کېږي خو ډېر نسل د ارسلا خان بابا د هغه ګاڼې ښځې وي دلته نو ډېر نسل یې دلته پاتې کېږي او یو سخي ځوان تېر شوی دی ما ته خو معلومات پې لکه دغه اندازې دي د مشران نه مې تپوسونه کړي داسې مشران نه او کتابونو پې هم لیکل کړي دي نو
یو ډیر معروف مجاهد سړی تیر شوی دی او بیا هغه ځای کې وفات شوی دی وایي چې قبر یې هلته په سوات غالیګي کې دی. اوس موږ د ارسلا خان بابا په کړوسو کې راځو. دا په کوم ځای چې موږ ولاړ یو دا د هغوی ځایونه دي، د هغوی نه موږ ته په میراث کې پاتې شوي دي. زما خوږو مېلمنو، نور زما نوم صفدر علي دی. د دې ځای د ډیری سر زیدي اوسېدونکی یم او د ارسلا خان بابا په کړوسو کې راځم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر شیرین مې نوم دی. حاجي صاحب د ډېر وخت نه دا اراده وه چې را زیدې ته به ځو چې د ارسلا خان په ژوند باندې پروګرام وکړو. نو موږ اول خو عرفان خان د کلابټ هغه زما دوست و، هغه ته ما دا کار حواله کړه. هغه دې ځای راغله، دې ځای زموږ داسې دوستان میلاو شله چې هغوی ته ډېر زیات تفصیل معلوم. موږ ته خو یو یا دوه خبرې معلومې وي او هغه هم یو بل نه اورېدلې وي. دوی پې کار هم ډېر کړ دی. نو دوی سره دې هم خدای ښه وکړي، دوی موږ سره ډېر محنت وکړو، ډېر خواري وکړه، ډېره میلمه دوستي وکړله. نو د دوی شکریه ادا کوم. زما حمزوي یوسفزی نوم دی. د هغه د قبر په حواله به در سره زه صرف خبرې شریکې کوم چې څنګه دی ذکر وکړو چې د هغه بیا دلته نه سوات ته تللی او سوات نه بیا د والي سوات په وخت کې هغه هلته کې والي صاحب سره هلته پاتې شوی او بیا هلته کې چې په کوم ځای کې په غالیګي کې زه خپله د هغه قبر له تللی یم. هلته زموږ ملګری و عبدالرحمن چې ډېر درون خوږ مشر دی هلته کې، هغه بیا موږ ته هغه قبر وخو، هغه له بیا موږ لاړو. په سوات کې که څوک د هغه قبر له تلل غواړي نو په غالیګي کې چې کوم ځای کې دا د بودا مجسمه ده د دغه سټوپۍ نه مخکې د روډ په غاړه باندې یو مقبره ده او کچا قبرونه دي پکې، په هغې کې د هغه قبر دی. ارسلا خان زمونږ نیکه چې و سرنداز خان نوم یې و، د هغه سکه ماما و او دی چې کله په بیسه کې مخرور و د حکومت نه د انګریزانو نه یا سیکانو نه تښتېدلی و، نو زما دا نیکه به ورسره هلته کې و په بیسه کې. ساقي ارسلا خان خو یو ډېر زورور انسان و او بل ساقي ډېر و او زورور په دې و چې په دې علاقه کې بچا لوګی هم نشه کولی د هغه د یارې لوګی چې بې سنګو هغه به بیا دغه کو نه پرېښوده هغه یې له بته که نه. نو بیا په دقه وجه باندې بیا چې کله د انګریزانو حکومت راغی که د سیکانو نو دی وتښتېد لړ په بیسک کې دیره شو. په بیسک کې و ډېره زمانه په بیسک کې و. بیا هلته کې چې ته دی ناست په ګټ باندې او د بیسک زنانه تېرېدې نو هغې چې ولیده نو هغې ځان سره یو ټاپه وکړه چې پخوا د ټول ماندڼ سردار وي، اوس په د بیسک په ګټه ناسته مسافره. زما نوم حاجي عبدالله خان د کلابټ، زه د شیر زمان خان زوی یم. د کلابټ موږ درې وروڼه وو، یو مړ دی الله دې وبخښي، موږ دوه حاضر یو بچي زموږ شته خدای دې لري. د ارسلا خان بابا متعلق خبره چې کومه ده نو دا مونږه که واړه ماشومان نو هم دا مونږه د خپلو مشرانو نه او د هغې وخت نه دا مونږه اورېدلې م ده، خو په خپلو سترګو هم څه لیدلي نه دي. او د ارسلا خان بابا یو داسې شخصیت و، هغه یو داسې سخي ځوان و چې د هغه صدی تېرې شي خو تر ننه پورې د هغه نوم چلیږي. او زه وایم چې انشاءالله تعالی چې دا خبرې چې کوم دی نو په خلا کې ومي او دا خبرې په ریکارډ ومي نو دا دنیا چې څومره آباده ده نو زما خیال ده چې دا ارسلا خان بابا خبره به د سخاوت او د سړیتوب چې کوم دی دا به حاضره وي، دا به انشاءالله وي. مونږه په سخي ارسلا خان خبرې وکړې. دا د هغه د استوګنې ځای دی، دا دیره ده، حجره ده د زمانو مخکې نه، اوس یې پکې نوسي نوسان پاتې کېږي او دا ټول کسان چې دي دا یې نوسي کړوسان دي او دی د هغوی ناستې کړي دي.